बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हामि कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सूरत आले इमरान द्रहिमा सिपारा आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6। दिन वड़ांदे आयतों की अल्लाह तबारक व तआला द कुरान बयान उको कि अल्लाह ताला दा कुरान पर हक किताब नाजिल करे दे। और कुरान दासी वो किताब दे चिदा फुरकान दे। फुरकान द फर्क न माखूज दे, यानी द फुरकान माना दादा चे द हक और द बातिल पमेंस के फर्क रावस्तुन के लिए कुरान द फुरकान दे। और द फुरकान माना और मकसद दा दे चे द हक और द बातिल पमेंस की फर्क रावस्तुन। अब वाकई जे कुरान द हक और द बातिल पमेंस के फर्क रावस्ते दे। और दासे पजेबाने अल्लाह बयान करीन दी और बयान शिविन दी मुंगा ता मखकिम तीर शिवी दी। लकमा दर तदा आयात सूरत बकरी आयात के वजाहत करे وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ पदे आयत के में दर वजाहत करे कि खल्क कुरान था द यो बशर कलाम निस्बत को चिदा द अल्लाह कलाम न दे बल्कि दा यो आम बशर कलाम दे। नो अल्लाह तब खबर बातिल साबित करा कि तासु वली दा सिवाय चिदा द यो बशर कलाम दे बल्कि दा खबर बातिल दा। और जमा महबूब वाई चिदा द अल्लाह कलाम दे दा खबर हक दा। नो दा हक और द बातिल पमेंस के फर्क दे कुरान रावस। अल्लाह फरमाइल وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا वही माँ चे पदे खपल बंदबा ने कुम किताब नाजिल करे दे कचरता तासो द दीप बारा के शक कवई فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ तासो द दे उनतियो यो मिसल यो किताब रावड़े कना द दीप शान के यो सूरत रावड़े وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ खपल दोस्तान हमराव वाड़े और खपल मददगारान हमराव वाड़े इन कुंतुम स्वादिकीन के चरता तासरी सुनी नगोरा द हक और द बातिल पमेंस के फर्क दा कुरान अजीम शान रावड़ा। नो कुरान दा फुरकान दे दा द हक और द बातिल पमेंस की फर्क रावस्तुन के और बला खबर अल्लाह ताला पदे आयातों के कड़े दा चे व अनज़ल तौरात वल इंजील अल्लाह तौरात हम नाजिल करे और अल्लाह इंजील हम नाजिल करे। वो तौरात और इंजील दा मनसूख थी पनन असर की तौरात बांधे अमल या दो जबूर बांधे अमल
یا انجیل باندې عمل دا منسوخ شوی دی. نن عصر کې چې عمل کې نو دا په قرآن باندې کې او بلکې موجوده چې کوم قرآن دی او موجوده چې کوم تورات دی، تورات کتاب خبره کو موجوده چې کوم تورات دی په دې کې داسې ډېرې منګړت خبرې د ځانه جوړ کړې شوې خبرې دا پکې خلکو ورنه ایستلي دي. ځکه سابقه چې څومره کتابونه دي نو د هغه کتاب حفاظت کول د هغه خلکو کار او قرآن عظیم الشان د دې حفاظت کول د رب لا یزال ذمواري ده. ځکه الله خپل قرآن کې فرمایلی دی وای ما دا قرآن په حق کتاب نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم. نو په تورات او قرآن کې رد و بدل نشي راتلی او د قرآن نه مخکې چې څومره کتابونه دي په دې کې رد و بدل راغلی دی. د انبیاء متعلق پکې داسې غلط واقعات او د هغې توهین د انبیاء سپکاوی دا الله دا د تورات چې چاته ملاو دی مطلب عیسایان یا یهود او نسوارا هغې په دې کې داسې خبرې ورننه ایستلي دي چې هغه په لوډ سپیکر باندې د بیانولو او بالخصوص عوامو ته د بیانولو اجازت علماو ته نشته دی. ځکه کله چې موږ ته خپل استادان داسې د قرآن تفسیر او ترجمه کوي او کوله نو بعضې خبرې به داسې راغلي چې هغې به موږ نه وعده اخیسته چې دا به په لوډ سپیکر نه بیانوئ، دا به عوامو ته نه بیانوئ، ځکه چې د هغې ذهن دومره پورې قوت او طاقت بیا نه لري. نو په تورات کې داسې خبرې خلکو ورننه ایستلي دي چې د پیغمبرانو توهین او سپکاوی پکې شوی دی. نوح علیه السلام متعلق، هارون علیه السلام متعلق، داود علیه السلام مبارک متعلق، سلیمان علیه السلام متعلق او د لوط علیه السلام مبارک متعلق او داسې نور ډېر پیغمبران چې د هغې توهین ورکې شوی دی. نو دې وجې نه علما لیکي چې بس قرآن راغی نو د قرآن نه مخکې چې څومره کتابونه دي هغه ټول منسوخ شو، د هغې کتل به تاته روان دي. لکه روایاتو کې راځي تاسو به د علماو نه اورېدلي وي چې یوه موقع باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره د تورات یو صفحه وه. هغه یې کتله د پیغمبر علیه السلام مبارک نظر په عمر فاروق رضی الله تعالی عنه باندې پریوته. تپوس ترې نه کوي عمره دا درسره څه دي؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي و یا رسول الله دا د تورات صفحه ده او تورات هم د الله کلام دی، تورات هم د الله کتاب دی. پیغمبر علیه السلام مبارک دا رنګ دا د غصې د وجې نه کله سور وتښتېده او د غصې اثرات یې په مخ باندې شروع شو. ورته وایي چې عمره الله موږ له د قرآن غوندې کتاب رالیږلی دی او الله موږ له داسې یو عظیم الشان کتاب رالیږلی چې دې یوه خبره هم نه ده پرېښودې، نو باوجود د دې تورات کتلو ته څه ضرورت دی؟ نو د دقه حدیث په بنا کې علما لیکي چې څنګه قرآن موجود دی او نور کتابونو ته د کتلو ضرورت نشته دی، دقه رنګې چې اسلامي علما شته دی نو د غیر اسلامي علماو بیانات اورېدلو ته ضرورت نشته. لکه زه به درته ووایم یو سړی به داسې وایي راشه د دې یهودو د عالم
باطل یو بیان خو واوره چې دوی څه خبرې کوي. راشه د دې شیعهګانو بیانات واوره، د دې شیعهګانو علما لږ واوره چې دوی څنګه عقیده ده. نو ته چې دا شیعهګانو بیانات اورې او د یهودو بیانات اورې او د نسوارو د علماو بیانات اورې، نو علما د دې نه منع کوي، کتابونو منع کړي. وجه دا ده هسې نه ځینې خبره داسې چې ته متاثره شي، عقل یې تسلیم کړي. دین به ورته بد ویلي، عقل به یې تسلیم کړي. نو ګوره ستا د هغه د بیان د اورېدو د وجې نه ته ګمراه شولې. نو علما لیکي چې اسلامي خلک شته، نو د غیر اسلامي خلکو بیان اورېدل دا ممنوع دي. د یهودو د عالم بیان به نه اوري، د نسوارو د عالم بیان به نه اوري، د شیعهګانو د عالم بیان به نه اوري. د دې نه شریعت منع فرمایلې ده. بهرحال قرآن عظیم الشان دا فرقان دی، د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی دی. څومره حق چې مونږ وینو دا موږ ته قرآن بیان کړي، او څومره باطل چې مونږ ته معلوم دي دا قرآن باطل کړي دي. دې وجې نه چې دا قرآن فرقان دی. د دې آیاتونو ترجمې ته ګورئ. ان الله بشک الله تعالی لا يخفى ندی مخفی ندی پټ علیه په الله باندې شیء یوشی. ان الله بشک الله تعالی لا يخفى ندی مخفی یعنی ندی پټو علیه بده الله باندې شیء یوشی. په دې کائناتو کې داسې چیز نشتا چې هغه د الله نه پټ دی، بلکې دا هر څه دا د الله په علم کې موجود دی او الله دا ویني. ان الله بشک الله تعالی لا يخفى ندی پټا علیه پدې الله باندې شیء هیڅ یو سیز فی الارض پزمکا کې ولا فی السماء او په اسمان کې. پزمکا او اسمان کې داسې سیز نشتا چې هغه د الله نه پټ دي، بلکې دا هر څه په الله باندې عیا دي او الله نه ښکاري او الله تدعي علم شته. هو الذي الله اغذات يصوركم چې صورتونه جوړوي دستاسو فل ارحام برحمونو کې د مور په ګیډه کې الله ستاسو صورتونه جوړوي او زموږ استاسو دا شکل او دا صورت دا الله د مور پر رحمونو کې جوړ کړی دی. هو الذي دا الله اغذات یصورکم چې صورتونه جوړوي دستاسو فل ارحام پر رحمونو کې کیف یشاء سرنګا چې وغواړي الله، څنګه چې الله وغواړي هماغه رنګه شکل او صورت دستا جوړ کړي. نو بعض علما لیکي چې کله یو انسان بل انسان پورې خندا کوي او د هغه سپکاوی کوي، نو کله کله دا سپکاوی داسې حد ته ورسیږي چې انسان په کفر ته رسیږي. ځکه د ده دا شکل الله جوړ کړی دی کیف یشا، څنګه چې الله ته خوښه وه، الله ته داسې خوښه وه چې دا بنده دې داسې جوړ کړم. نو ته د الله خلقت پورې ولې خندا کوې؟ دا د الله خوښه وه چې دا فلانې د رنګ نه تور جوړ کړم او فلانې د رنګ نه سور جوړ کړم او فلانې د رنګ نه سپین جوړ کړم، فلانې د اونې نه دنګ جوړ کړم او فلانې د اونې نه لنډ جوړ کړم، او د فلانی په مخ باندې ګڼه ګیره راولم او د فلانی په مخ باندې رنګۍ ګیره راولم. دا د الله پیدایش دی چې الله خپل مخلوق څنګه خوښه شي هماغسې پیدا کوي. نو د الله په خلقت او د الله په پیدایش پسې خندا کول انسان کفر ته رسیږي او دا بچا پورې خندا نه کول چې څوک څنګه هم دی، بس دا د الله خوښه وه چې دا فلانې تور په رنګ کې جوړ کړي او دا د الله خوښه وه چې دا فلانې دې د رنګ سور جوړ کړي او دا د فلانې دې د رنګ سپین جوړ کړي. د الله په کارونو کې او د الله په خلقت پورې به خندا نه کول. او بله خبره ده، مونږ او تاسو په دې جومات کې څومره کسان راجمع یو؟ 50-50 کسه راجمع یو.
پدې کې دا پته اچاتم نه لګي قطعا دا اچاتم معلومات نشته چې الله ته څوک ډېر نږدې دی او الله ته څوک ډېر زیات خوښ دی عوام او علماو کې اچاتم پته نشته چې الله ته څوک ډېر خوښ دی مثال په تور زموږ استادو کې پدې کې وځه څوک یاد کم چې دا فلانه الله ته ډېر خوښ دی خو موږ ته پته نشته کنه او موږ تاسو د پسې خندا شروع کو نو موږ چا پورې خندا کوو په دې ډله کې هغه چا پورې خاندو چې هغه الله ته ډېر خوښ دی نو څوک چې الله ته ډېر خوښ یو تور پورې خندا کې الله به تا باندې حالت نه بدتري الله به بیا تا باندې داسې حالات راولي نو خندا هیچا پورې نه وي کول پکار دا موږ تاسو چې چا پورې خاندو کېدای شي د الله په نس دا ډېر زیات غوره وي او الله ته ډېر محبوب وي نو ولې هغه خلکو پورې خندا کوو چې هغه الله ته محبوب وي د دې وجه نه علما لیکي چا پورې خندا د چا رنګ پورې خندا دا بالکل شریعت د دې نه فرمایي لا اله نشته دی لایق د عبادت د عبادت لایق په مقدس مکه باندې نشته دی نه په اسمان کې شته دی مگر که د عبادت لایق شته دی الا هو نو دا الله دی د الله نه سوا هیڅوک د عبادت لایق نه دی او د هیچا عبادت کول د شریعت نه دی روا کړی عبادت چې کولای شي دا بس صرف او صرف خالص د الله کولای شي او د الله نه علاوه اچاتا د عبادت په نیت باندې سر ټیټول د عبادت په نیت باندې سجده لګول دا اچاتا روان دي بلکې حدیث کې فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وایي که چرته د الله نه علاوه بل چاته سجده لګول روا وي نو ما به ښځو ته حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوي نو پته لګېږي چې د الله نه علاوه هیچا عبادت کولم جائز نه دی الا هو مگر دغه الله لایق د عبادت دی العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی د دې آیاتونو ترجمه ته بیا وګورئ ان الله بشک الله تعالی لا يخفى ندی پټ علیه پر الله باندې شیء هیڅ یو څیز فی الارض پزمکا کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې هو الذی الله غزات یصورکم چې صورت جوړوي شکل او صورت جوړوي دستاسو فی الارحام پر رحمونو کې کیف یشاء سرنګا چې وغواړي الله لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی سبحان ربک رب العزة عما